د اسحاق نوسی رضاډار دوه غیر ملکی جنکۍ پاکستان ته راغوستې دي او په کومه طریقې راغوستې دي مکمل تفصیلی در سره شریک کوم او هغې سره بیا په پاکستان کې چې کوم ظلم او زیاتې کړی دی چې وورئ نو حیران به هم شئ. او بل د دې په وجه د اسحاق ډار د دې نوسي رضاډار په وجه باندې د پاکستان په انټرنیشنل سطح باندې یوه غټه بدنامي اوس راتلونکي ورځو کې راتلی شي، ځکه دغه جنکۍ اوس پاکستان نه بازیاب کړلی شوي دي او اوس په دی خامخا غیر ملکی میډیا ته انټرویو وکړي او بیا به هغه خلک کم چې د پاکستان دشمن ممالک دي نو خو به دی له خامخا د انټرویو آفر کوي او د پاکستان باره کې به خامخا دی نه خبرې وباسي، وایي به مو له حقیقت وایي ځکه چې هغوی دلته تړپاو کړلی شوي دي. اوس په کم بانه باندې دی راوستل شوي په هغې ډیټیل سره خبره کوو، خو د پاکستان چې کم عوام دی هغوی سی سی ډي چې کم دی سی سی ډي ډپارټمنټ نه مطالبه کوي چې سی سی ډي خو تیر شوي 2-3 کالو کې ډېر خلک مړه کړل، جا په نیفه کې ګولۍ وچلېده لکه وایي په بړه د تماچه وایي هغه ډکه وه بس هغه وچلېده، څوک پولیس مقابلو کې مړه کړل ګندګیر خلک خو ډېر پکې بېګناه لکه عوام وایي چې ډېرې پکې بېګناه وجلې دي. نو اوس عوام دا خبره هم کوي چې د اسحاق ډار د نوسي د رضا ډار په نیفه کې به کله ګولۍ چلی دی به کله پولیس مقابله کې مړ کېږي ځکه د خو هم دغه زیاتې کړی که نه. ښه واورئ جي په کومه بانه باندې دی د پاکستان ته د 2 جنکۍ راوستي. اسحاق ډار نوسي چې کوم دی رضا ډار 2 جنکو سره په ملیشیا کې میلاو شو چې یو جنۍ د وینزویلا وه او بله د نیدرلینډ وه او دغه 2 جنکو سره چې دلته ملاقات شوی دی نو ده ورله ښه ډوزې ویشتې دي چې زه خو د پاکستان یو ډېر پاورفل سړی یم، زما خاندان چې کوم دی په حکومت کې ناست دی، زما په لاس کې دا پاور دی، زما په لاس کې دا پاور دی، زموږ ملک کې راشئ چې هلته در باندې غټ انویسټمنټ وکړم، ایون د ایلون مسک په کمپنۍ کې در باندې انویسټمنټ کومه. تصویرانې والله هغه ټایم په موبایل کې خولي خامخه اوس چې د ستا نیکه په حکومت کې وي نو خامخا ته به نیکه سره ستا نیکه ملګري لکه نواز شریف دي شهباز شریف دي سره به خامخا ستا ملاقات کېږي، تصویران به دې ورسره ویښ کړي یا درته د پاکستان حکومت سرکاري چې کوم دفتر دی های آفیشل دفتر هغې کې به تا تصویران ویښ کړي. نو دغه رنګ د سره په موبایل کې تصویرانو د پاکستان آفیشل خلکو سره هغې ورله خولي چې وګورئ د دونه پاورفل سړی یم، هغه یې امپریس کړي دي، هغې ته تصویران خولي دي. بیا یې ورته ویلي چې تاسو پاکستان ته په چکر راشئ، تاسو له به زه ښه پروټوکول درکړم، هلته د انویسټمنټ مواقع دي، ایلون مسک سره که چېرې انویسټمنټ کوئ فلانی کمپنۍ کې انویسټمنټ کوئ زه ستاسو تابعدار یم، تاسو پاکستان ته راشئ. بیا یې هغوی ته د پاکستان ویزې لګولې دي او وایي چې کله پاکستان ته راغلي دغه 2 جنکۍ نو په اسلام آباد ایرپورټ هغوی ته یو ډېر غټ پروټوکول میلاو شوی دی، 4-5 ډالۍ ته مخکې 4-5 ویګوګانې ته شاله باري نفرې کې سیکیورټي ای ویې لکه ریشا واقعي دا خو مونږ کینګ ته راغو، دا خو مونږ باچا له راغو جي باچا سلامت ته راغو. نو بیا هغې نه پس په اسلام آباد کې یو غټ هوټل کې ورله کمرې بک کړې وې چې هغه غټ هوټل کې 2-3 ورځې سټې کړې ده، مرې پې کتلې ده، نتیاګل یې پې کتلې دي، ګرځولي دي او هغې نه پس چې کوم دی بیا رانیولي دي وروره او زیاتې ورسره کړی دی، اجتماعي زیاتې هم ورسره شوی دی. ښه دغه جنکو چې کوم دی د هوښیارتوب کار یې دا کړی و چې دی کله د کور نه راتلی نو خپل کور کې مور ته یا پلار ته یا رور ته یې ویلی دي یو کوډ ورډ یې سیټ کړی دی چې زه کله تاسو له په موبایل باندې دا خبره وکړم نو دې مطلب دا چې زه پاکستان کې په خطره کې یم، یو کوډ ورډ یې سیټ کړی دی او بیا چې کله خپل فیملی سره خبره کولې دوران د جنکو خیارتوب کار دا کړی دی چې دی خپل فیملی ته دغه کوډ ورډ ویلی دی، لکه کوډ ورډ یې وله داسې سیټ کړي چې لکه فلاني ځای کې ګلاس څنګه دی یا پلانې څنګه دی، داسې کوډ ورډ به یې وله سیټ کړي یا په فلاني چې هر کوډ ورډ یې سیټ کړی خو خپل فیملی ته چې کوډ ورډ ویلی دی نو هلته فیملی ته یې پته لګېدلې ده چې پاکستان کې زموږ جنکۍ خطره کې دي، بیا امبیسي سره رابطه کړې ده، پولیس ریپورټ یې کړی دی د هغه ملک نیدرلینډ پولیس، بیا امبیسۍ پاکستان امبیسۍ سره رابطه کړې ده چې دغه رنګ زموږ د ملک دا 2 جنکۍ دي او دا پاکستان ته درغلي دي، فلاني کس له درغلي وي او هغه د خطره ده. نو امبیسۍ چې کوم دی بیا چې دی دپاره د 2 جنکو دپاره کوم پولیس مدد ته راغلي نو دا 2 جنکۍ هغه پولیس نه هم یارېدی، هغه پولیس ورته بیا ویلي چې کوډ ورډ یې ورله ویلی دی نو بیا دا جنکۍ تسلي بخش شوي دي او هغه پولیسو ته مکمل بیان ورکړی چې دی په دې بهانه موږ روستي و فلاني ځای تللي پوره کیسې ورله بیان کړې ده جي. نو او بل دغه جنکو پرونه پر چې کله دی تلي نو هغې نه مخکې مجسټریټ مخکې له دی خپل بیانونه هم ورکړله، د یوې ګنټې نه زیات بیانونه دی ریکارډ کړل او جړلې په جړه کې خپل بیانونه ریکارډ کړل چې موږ سره کومه واقع دی سره شوي ټول یې مجسټریټ مخې له دغه بیانات جاري کړي دي جي. نو بیا دا سفارتخانه چې کوم د هغوی محفوظ کړي دي او محفوظ طریقې سره خپل ملک ته رسولي دي. اوس دا په انټرنیشنل سطح به د پاکستان څومره غټه بېعزتي کېږي دا ما ورته سوچ ځکه نه شو کولی چې اوس په دی نه انټرنیشنل میډیا انټرویوز اخلي، ښه چې ته لاړې ولې پاکستان ته چې ورسېدې ته چېرته لاړې چا بوتلې سی صاحب نو او د پاکستان ډېر غټې چهرې چې کوم دي دا به اوس بې نقاب کېږي
ډیر غټي ډیر اهم خلک په اوس بیا نقاب کیږي ځکه دوی به پوره کسان اخلي چې د فلاني ترو یا فلاني یا ډنګډي یا د غزي د حکومت سړی یا د غزي د پولیس سړی یا د غزي د فلاني ډپارټمنټ سړی وغیرہ وغه ما سره داسې چلو کو یا داسې مکمل تفصیل چې کم دی اوس په مخه لا راشي.